نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. درود شریف محترم مسلمانانو ورونو، جمعې ورځ ټولو ورځو کې بهترین او افضل ورځ ده. دې ورځې ته د نورو ورځو سردار مشره ورځ ویلی شي، ځکه دې ورځې مسلمانانو دپاره په دې کې روحاني او ایماني ترقۍ دپاره الله رب العالمین طرف نه ډېر زیات اسباب جمع شوي دي. دې ورځ باندې الله رب العالمین حضرت آدم پیدا کړو او حضرت آدم ځمکې ته راکوز شوی هم په دغې ورځې و. الله رب العالمین چې کله قیامت قایم کوي نو قیامت هم په دغې ورځې قایم کیږي. دې ورځې کې الله رب العالمین یو وخت داسې مقرر کړی ده چې هغې وخت کې د یوه سړي دعا برابره شي نو الله رب العالمین هغه دعا ضرور قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله یې د دغې ورځې ډېر اهتمام کولو او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغو ته به هم دې ورځې د اهتمام کولو ترغیب ورکولو چې جمعې په ورځ تاسو غسل وکړئ، ځان صفا کړئ، کپړې صفا یا نوې جامې واغوستوئ، عطر او خوشبو که چا سره وي عطر خوشبو ولګوئ، مسواک وکړئ، صفا سترا وختي جومات ته لاړ شئ. د جمعې ورځ لمونځ چې کوم سړی وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یوې جمعې نه بلې جمعې پورې چې دنه څومره ګناهونه شوي وي صغیره الله رب العالمین یې ټول معاف کړي. اخري امت نه مخکې نورو امتونو کې هم هغو دپاره د عبادت
د ریاضت د ذکر او اذکار دپاره هغه خپل ریزې مقرر کړې وي. الله رب العالمین هغو ته اختیار ورکړو، یهودیانو ته هم عیسیانو ته هم، چې تاسو هفتې کې یو وارې ځان دپاره منتخب کړئ، بیا په هغې ورځې کې تاسو خصوصي طور باندې عبادت کوئ. یهودیانو هفتې ورځ ځان ته منتخب کړ، اوس هم یهودیان د هفتې ورځ تعظیم کوي. بیا دې ورځ باندې الله رب العالمین هغو باندې څه مباح شیونو کې پابندي هم لګولې وه، لکه شکار کول شو. یهود چونکې دریابونو په غاړې پرتو او هغه به د خپل معیشت د خپل رزق دپاره دریابونو کې مچھلی شکار کول، بس دا به د هغو ګذر بسر و. الله رب العالمین طرف نه په هغې دا پابندي وه چې هفتې پورې به تاسو شکار نه کوئ، بس دا ورځې تاسو عبادت دپاره ده. په دې کې لمونځ کوئ، ذکر و اذکار کوئ، روژې به یې نیولې، اهتمام یې ډېر کول. عیسیانو ځان دپاره اتوار ورځ منتخب کړې وه، په دې ورځې کې به هغو عبادت ډېر کولو، لمونځ، روژه یا خپل کتاب د تورات انجیل تلاوت او ذکر و اذکار دا شیونه به هغې کولو. مسلمانو دپاره خپله باندې الله رب العالمین یوې ورځې انتخاب کړی ده. یهود او نصراو ته خو الله رب العالمین انتخاب حواله کړی و چې تاسو خپله منتخب کړئ. آخري امت سره د الله رب العالمین دا احسان او کرم و چې کومه ورځ په رښتیاو باندې ټولو نه بهتره وه. یهود او نصرا په هغې کې خطا شوي، یهودیانو هفتې ورځ منتخب کړه او عیسیانو اتوار ورځ منتخب. الله رب العالمین دې امت دپاره خپله منتخب کړه چې تاسو دپاره یې جمعې ورځ ده. دغې ورځې کې تاسو خپل ځان د الله رب العالمین سره تعلق او عبادت دپاره وزګار کړئ. اگر چې دې ورځې کې موږ تاسو باندې شرعاً څه شیونه منع نه دي نورو امتونو باندې، چې یا موږ کاروبار به نه کوو یا به بل څه کار نه کوو. موږ په دې ورځې کې خپل کار روزګار هم کولی شو. په دې ورځې حق دا ده چې نورو ورځو په نسبت باندې موږ زیات ځان وزګار کړو عبادت دپاره. ها یو وخت داسې شته چې په هغې وخت کې موږ تاسو دپاره بیا تجارت، خرید فروخت، دنیا دندې، دغه شیونه هغه به موږ تاسو دپاره منع شي، بیا به هغه موږ نه کوو. دا چې کله جمعې ورځ لمانځه اذان وشي، بس هغې نه بعد بیا خرید فروخت منع ده. یا به دکاندار کاروبار نه کوي، زمیندار به پټي کې یوي نه کوي، او مزدور به مزدوري نه کوي. دا ټول خلک به جومات ته رسي. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. چې کله د جمعې ورځ لمانځه دپاره اذان وکړل شي، نو بیا تاسو د الله ذکر خطبې دپاره جومات ته ځانونه رسوئ. وذروا البیع، او سوداوان یې پرېږدئ، خرید فروخت، دنیا کاروبارونه، بلکې د جمعې نه علاوه چې جمعې سره تړلي شی نه وي، ټول شیونه بیا ممنوع شي. خوراک شاک به نه کوئ، نورو شیونو کې به ځان نه مشغولوئ، بس جمعې دپاره به تیاري شروع کړي، جمعې ته به ځان رسوئ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جمعې پورې ستاسو لږ غندې خپل کاروبارونه مخکې ورسته کړئ او جمعې ورځ ته حاضر شئ، دا تاسو دپاره ډېره بهتره ده. مخکې وختونو کې خو د تجارت داسې وسایل نه وو لکه موجوده زمانه کې. بار نه به خلکو قافلې په صورت کې غلا یا نور شیونه مدینه منورې ته، مکې مکرمې ته، غاټو غاټو شهرونو ته هغه به رډلو، ځکه به تجارت کولو. یو وارث نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعې پورې خطبه یاله. اوس خو اعلان د پر لاؤډ سپیکر استعمال کیږي یا میډیا استعمال کیږي. مخکې به چې کله داسې اهم اعلان کېدو، نو بیا به د ډول په ذریعې سره، ډول اواز ډېر چک سي. د نږدې وختونو کې 50-50 کاله مخکې مشرانو ته یاد دي، سحري دپاره به خلکو ډول والو، چې کله روژې رمضان په میاشتې کې سحري دپاره لاؤډ سپیکر کوم ځای کې نه و، نو بیا به ډول والو، چیغې دپاره به ډول والو. چې کله به کلي کې څه وه داسې واقعه پیښه شوه، خلکو اطلاع دپاره، نو عربو بیا د قافله چې کله راغله، بیا ډول سره راډلو چې خلک خبر شي چې قافله راغلې ده.
ځکه هر وخت یې قافله ملویږي نه بیا منډۍ به ولګېده. نو جمعې په ورځ نبي علیه صلات وسلام خطبه یله چې په دې وخت کې قافله راغله او هغه ډول وواله. چې کوم جمعته کې خلک ناست وو هغه خیال دا و چې که قافلې نه پاتې شي بیا خو غلا مله نه ملویږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبې ولاړو، خلک لاړو قافلې پسې. بعض روایتو کې 12 کسان او بعض روایتو کې کم و بیش کسان پاتې شو، ډېر خلک لاړو. الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړو چې تاسو داسې ما کوئ جمعې په ورځ باندې کاروبارونه یا جمعې په ورځ باندې خطبې په دوران کې المنزل په دوران کې نور سرګرمۍ تاسو ما ساتئ. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو ومن التجاره. تاسو قافلې ته روانه خیال مو دا چې موږ به ګټه وکړو، حالانکه د جماعت کې چې ناست دی تاسو دپاره خیر ده، د تجارت نه هم تاسو دپاره خیر ده، دغې لهو ډول دي نه هم تاسو دپاره بهتر ده. ابو هریره رضی الله عنه وارث بازار ته لاړو، خلک یې ولیدو ډېر په کاروبار کې مشغول دي. نو هغه متوجه کولو دپاره یوه طریقه استعمال کړه. خلکو ته یې اعلان وکړو چې ای خلکو تاسو خبر نه مسجد نبوي کې د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي، تاسو بازار کې لګیا په سوداوانو کې مشغول. نو خلکو منډې واخیست، مسجد نبوي ډاک شو، ټول خلک ګوري. ابو هریره رضی الله عنه راغلو جماعت ته، خلکو یې نه تپوس وکړو کوم میراث تقسیمیږي؟ ته خو موږ ته ویلي چې مسجد نبوي کې میراث تقسیمیږي. نو ابو هریره رضی الله عنه ته وایي دا ګوره هغه ځای کې خلک تعلیم حلقه لګېدلې ده، ذکر حلقه لګېدلې ده او خلک لمونځونه کوي، دا یې نبي علیه السلام میراث ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته خیر کورونه پرېږدلې. دنیا شیونه خو انسان نه دنیا کې پاتې شي که نه، یو سړی که ډېر جاګیردار وي، ډېر مالدار وي، ډېر سرمایهدار وي، چې کله د دوی سترګې پټې شي دا ټول شیونه یې هغه ملکیت نه واوسي. قارون څومره زیات مالدار و، دومره ډېر دولت یې سره و چې یوه پهلوانانو جماعت به د هغې خزانو چبی نشي پورته کول. ان قارون کان من قوم موسی وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه. یو غټ جماعت به د هغې خزانو چبی نشي پورته کول. کله الله رب العالمین ونیولو ټول شیونه مې نه پاتې شو. فرعون دومره غټه بدشي وه چې چا به د هغې خبرې نه رب نه شو کول. یو ژونده انسان به ونیو په دیواله باندې یا په تختې باندې هغه باندې میخونه ټکوالو، مجال و چې چا هغه ته ویلي دا ته غلطي کوي، زیاته کوي، دومره هغې کې طاقت و. کله الله رب العالمین په اوبو کې غرق کو، هر څه پاتې شو، بدشي پاتې شو، هر څه پاتې شو. او پیغمبر موږ ته داسې شی پرېږدلی چې هغه موږ آخرت دپاره ذخیره وي. ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو شیونه خو ټول فني کېږي، ځواني فني کېږي، مال دولت فني کېږي، دبدبه او طاقت دا فني کېږي، لشکرونه او اسلحې دا هم فني کېږي. لوی لوی بادشاهان موږ تاسو مخکې لاړو، موږ خپل پلار نه کوي، موږ په کور کې موږ سره ولاړو، هر څه پاتې دي، موږ تاسو نه هم پاتې کېږي. دا جماعت به داسې وي موږ تاسو به نه وو دغې ځای کې. خپل پلار نیکه ته سړی وګوري که نه، پلار نیکه په کوم دسترخوان سړي سره روټۍ خوړلې، دسترخوان پاتې شي پلار نیکه یې نه وي. په کومې کوټې کې پلار سړي سره پاتې شوی یا کوټه پاتې شي پلار نیکه یې لاړې هغې دنیا. ما عندکم ینفد، هر څه ختمیږي. وما عند الله باق. الله سره مو چې کوم شی جمع کو، د الله په کتۍ کې مو کوم شی درج کو، المونځ دې وکړو، ذکر دې وکړو، روژه دې ونیوله، صدقه دې وکړه، واز و نصیحت دې وکړو، جمعې ته راغلی، دا ټول شیونه ته محفوظ دي، دا ټول شیونه به آخرت کې تا ته په کار ارسي. ځکه ابو هریره رضی الله عنه خلکو ته ویلو چې اصل میراث دا ده چې کوم تاسو دپاره آخرت ته بقي پاتې کېږي. نو موږ نه مخکې هم امتونو ته الله رب العالمین وای وارث ورکړی وای عبادت دپاره. موږ تاسو دپاره الله رب العالمین چې کومې ریزه انتخاب کړه ده ای جمعې مبارکه ریز ده. جمعې مبارک په ریز چې کله اذان وشي لکه اوس چې کوم اذان وشو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 اذانونه کېدو. یو د امام
خطبې نه مخکې چې کوم امام مخکې ویلی شي او یو چې کله بیا امام المنزل ته داري اقامت دوه شیونه وکړو. عمر بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دغه دعا او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې دعا عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه په زمانه کې کله چې خلک ویډ شو زیات شو ابدي ډیر شو خلکو مصرفيات زیات شو نو هغه صحابه کرامو په مشورې باندې د دریم اذان چې هغه اوس د زوال نه بعد مشتاسو کوم کو دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په مشورې سره صحابه کرامو به شروع دا څلور صحابه کرام دا سیدي چې د هغه سنت په خپل باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلقو ته هغه باندې عمل کولو حکم کړل. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. اما سنت پابندی وکړئ او دغه څلور خلفاء سنت پابندی وکړئ. صحابه کرام ټول د اسمان ستوري دي چې کوم چا په روان شو هغه د منزل ته رسوي. یا په کې خصوصا د څلور صحابه کرام خلفای راشدین الله رب العالمین دوی ته لوی مقام ورکړو. بیا په دې کې چې کله یو خلیفہ راشد داسې خبره وکړي چې د نور صحابه کرام هغه سره اتفاق راشي اجماع شوی دی دا په خپل ډېر زیات او مضبوط حکم شي. نو دی وجه نن د مشکوم زوال نه بعد اذان کوو ایدینه بعد بیا خرید فروخت خوراک شاک هر څه پرېږدول ضروری وي. جمعې د پوره کې صلات تیاری کوي غسل کوي ځان صفه کوي او داس کوي هغه کول شي. هغې نه علاوه د نورو شیونو کې مشغولیت دا بیا جایز نه ده چې اذان کله وشي بلکې جماعت ته رسېدل ضروري دي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغو عادت دا و چې جمعې پورې به هغو وختي جماعت ته ځان رسول. هسې به هغو سبعي ټیکاله دی مشپوشین المنځه نه مخکې خوړله قیلوله به یې المنځه نه مخکې کولی غرمې آرام. جمعې پورې به صحابه کرامو معمول دا و چې قیلوله به المنځه نه بعد کوله او سبعي روټۍ به المنځه نه بعد خوړله ځکه سبعي نه بعد به هغه ټول وخت د جمعې په تیاری کې بلکې تیاری به چې وکړي به جومات ته رسېد به نور په نورو شیونو کې نه مشغولېد حتی کې چې هغه روټۍ او قیلوله هغه شیونه به هم جمعې نه بعد کول وختي به جومات ته حاضر شي. بعض علما فرمایي چې امت کې سنت په یا د مستحبات یا د صحابه کرامو نه چې کوم روان خبرې دي پای کې وا خبره دام د چې امت پرېږدلې ده جمعې پورې باندې جمعات ته مخکې راتلل چې اذان وشي هغه نه بعد خلک جمعات ته رسېدلو کوشش کوي زوال نه بعد. حالانکه صحابه کرام به زوال نه مخکې جمعات کې موجود ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعې پورې باندې د جمعې المنځه ته وختي راتللو ډېر زیات فضایل بیان کړي دي. یو حدیث شریف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده کله جمعې ریز شي فرشتې د جمعتونو په دروازو باندې ودرېږي او کتابونه رجسټر یې لاس کې نیولي خلکو نمونه درج کوي چې ټولو نه اول کوم کس جمعات ته راغلی جمعې پورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه د پاره دومره ثواب ده لکه یو سړي چې اوښ قرباني کړي اوښ صدقه یې کړي اوښ 3 لکه روپۍ قیمت لري. نو جمعې پر وختي چې کوم کس راغلو داسې ده لکه د اوښ صدقه او قرباني کړي. دویم نمبر چې کوم کس راشي هغه د پاره دومره ثواب ده لکه یو غوا قرباني او صدقه یې کړي. او دریم نمبر چې کوم راشي هغه د پاره دومره ثواب ده لکه اورا ګډه دا چې وسړي د الله په لاره کې قرباني کړي. او څلورم نمبر چې کوم کس راشي هغه د پاره دومره ثواب ده لکه یو چرګ صدقه کړي. او پنځم نمبر کس د پاره چې هغه انډه صدقه کړي. چې کله بیا امام خطبه ته ودرېږي او خطبه شروع شي بیا هغې نه بعد فرشتې خپل رجسټر باند کړي. فرشتې هم د خطبې اورېدلو دپاره امام خطبې ته جمع شي بس هغه نه بعد به فرشتو هم د لیکلو دا خبرې دا ودرېږي. خلکو دپاره هم دا حکم ده چې کله د امام خطبه شروع شي بیا به خبرې نه کوي چې کوم سړي خطبې په منځ کې خبرې وکړي دې جمعې ثواب ختم شو. حتی کې یو سړی که 2 کسان خپله کې خبرې کوي دریم کس هغو ته ویل چې خبرې ما کوه دا هم د دغې خبرو د وجې نه جمعې د ثواب نه ووتل. کوم کسان چې جمعې خطبې په دوران کې خطبې ته غیږ نه نیسي خطبه واوري نه یا خطبې په دوران کې خبرې کوي یا خطبې په دوران کې نور شیونو کې ځان مشغولوي نو د سړي جمعې د ثواب به نه کېږي.
او جمعې دومره زیات اهمیت لري. یو سړی که بلا وجه جمعې الموز پرېږدوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې 3 جمعې څوک پرېږدوي بلا عذره، جمعې ته رانغلو، الله رب العالمین د په زړه باندې د نفاق مهر ولګوي، دا منافقینو په کتې کې درج شي. 3 جمعې چې کوم سړی پرېږدي بلا عذره، د ټولو المنځونو نه زیات ثواب د جمعې ورځې المنځه ثواب. 2 رکعته جمعې پورې چې کوم څوک وکړي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ ته عید ورځ دی، دا عید د خوشحالۍ ورځ ده. ځکه په دې ورځ کې د الله رب العالمین طرف نه بندګانو دپاره خصوصي انعامات وي، روحاني او ایماني. د جمعې ورځې المنځه ثواب زیات شي. د جمعې ورځې اوقاتو پای کې د عباداتو الله رب العالمین په نیز اجر او ثواب زیات شي. یو خې جمعې ورځ د صفحې د سنتو اهتمام کول دا پکار دی. دویم جمعې په ورځ باندې جماعت ته وختي ورتلل د هغې کوشش کول پکار دی. زوال نه مخکې چې سړی جماعت ته حاضر شوی، کلي والا کسانو ته هم پکار ده. دغې ځای کې خو خانقاه او مدرسې کې چې کوم کسان دي د هغو دپاره خو بلکل دا خبره ضروري ده چې هغوی زوال نه مخکې جماعت کې موجود وي، ځکه چې هغه خو نږدې دي بلکل، او نورو خلکو دپاره ترغیب هم ده. که مدرسې یو طالب هغه جمعې ورځ ته ورځ تر درومي، وی کلي والا خو سره ګیله نشته، وی کلي والا خو هغه دلیل جوړوي چې مدرسې کې طالبان لیټر وځي، نو موږ خو به هسې لیټ شي. تاسو د وجې نه نور خلکو هم بیا سستۍ شکار کېږي. او یو سړی چې په داسې ځای کې ولاړ وي چې هغه د وجې نه نور خلک د سستۍ شکار کېږي، نو یا خو بیا دته په دغې ځای کې درېدل نه دي پکار، او یا که په غزه کې درېدلی وي بیا غزه یې ورته خیال ساتل پکار دی، ورنه دا به جرم مستحق ګرځېږي، سزا مستحق ګرځېږي. دویم دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف د هغې امت ته ترغیب ورکړی ده. موږ تاسو باندې پیغمبر ډېر زیات حقوق دي او موږ سره ډېر زیاتې مهربانۍ دي. موږ پیغمبر موږ دپاره دومره الله رب العالمین نه دعاګانې کړي دي. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان و. الله رب العالمین طرف نه جبرائیل علیه السلام راغلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ولې دومره خفه یې؟ نو هغوی ته یې چې ما سره امت فکر ده، ایمو نه بعد به ما امت څه حالت کړي. الله رب العالمین طرف نه هغې ته جواب میلاو شو چې ته غمجنې جمع الله به تا د امت برې کې نه خفه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې ځای کې یوه خبره ارشاد وفرمایل، قسم یې وکړ والله اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، چې الله مو سره د امت برې کې دغه معامله کوي نو زه به هغې وخته پورې راضي نه شه چې څو پورې ما یو امتي په جهنم کې پروت وي، او زه به الله رب العالمین نه د خپل امتي د هغه برې کې سفارشونه کوم. موږ پیغمبر موږ تاسو سره دومره زیات مهربانه دی. قرآن مجید چې کله نازل شو نو په یوې طریقې باندې تلاوت کول خلکو دپاره ګران، ځکه د عربو کې قریش دو ژبه لاندې فصیح ده، صفا ژبه ده. بیا قریشو کې مختلف خندنونه دي، لکه موږ پښتو کې بنو والا یو لفظ یو شی یایي، کربغې والا بل شی یایي، پېښور والا بل شی یایي. پښتو ټوله یوه ده خو لهجه یې بدله وي او د ادا کولو طریقې کې فرق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین نه درخواست وکړو چې یا الله ما امت سره ته اصلي وکړې د قرآن مجید چې هغه په مختلف طریقو باندې تلاوت کوي. نو الله رب العالمین طرف نه د 2 طریقو باندې قرآن مجید تلاوت کولو اجازت میلاو شو چې ته امت په 2 طریقو باندې قرآن تلاوت کولی شي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام درخواست وکړو چې الله نور آسان کړه، نو په 3 طریقو باندې اجازت میلاو شو. نبی علیه السلام بیا درخواست وکړو چې الله نور آسان کړه چې دا ټولو ته اسانۍ سره قرآن مجید یل مشکل نه وي. الله رب العالمین طرف نه او طریقو سره قرآن مجید تلاوت کولو اجازت میلاو شو. الله رب العالمین ته دغه پیغمبر دی خبرې خوان ډېر ورکو چې دا خپل امت سره څومره مهربان ده. قرآن مجید تلاوت کولو په باره کې دا پریشان ده چې خلکو ته مشکل نه.
الله رب العالمین طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 3 دعاګانو اجازت میلاو شو چې ته د پاره 3 دعاګانو اجازت ده د 3 دعاګانو چې څنګه ته وغوښته غاسه به زه قبلو الله رب العالمین طرف نه سړی ته کله میلاو شي اختیار نو مشتاسو بیا عجیب غوي حرم ته چې کله خلک لاړ شي اول ځل عمره یا حج ته لاړ شي یو ملګری خپل کې صلاح کوي چې ځکه د بیت الله چې اول ځل وګوري هغه ځای کې دعا قبولیت ډیر زیات امکانات به سره نه ولاړ شي هغه د خواهش وي د حرس وي چې زه اول ځل څنګه بیت الله وګورم زه به څنګه دعا کوم سړی په چال نه پیږي څوک یې زه به داسې دعا کوم څوک به چا پیسې ډېرې خوښ وي زه به ډېرو پیسو دعا کوم او چا کور خوښ وي چا سورلي خوښ وي ځنه خلک چې ډېر ماهر وي دعا غوښتلو کې بیا هغه دا دعا کوي چې الله زه کومه دعا کوم چې هغه قبلېږي بیا چې کومه دعا کوي هغه قبلېږي مستجاب الدعوات نو الله رب العالمین طرف نه موږ پیغمبر ته چې کله 3 دعاګانو اجازت میلاو شو نو موږ ته څنګه سړی اول خپل ځان نه شروع کوي که بیمار وي سخته بیماری کینسر بیماری ته لګېدلې اول دعا به دا کوي چې الله مو بیماری ختمه او که کور مشکل وي به اول دعا کوي چې الله مو ته کور بندوباس وکړي که سورلي ورسره نه وي به سورلی کوي او که واده نه به واده سوال کوي موږ ته خدا خپل ځان سره شروع کوي به ځان نه چې ور خپل شي بچای د پوره بغوړي موږ تاسو پیغمبر ته 3 دعاګانې چې کله الله طرف نه ملاو شي هغه 3 دعاګانې امت دې پوره کړي اوله دعا الله رب العالمین نه دا وکړي اللهم اغفر لي امتي کله 3 دعاګانو ته ماته اجازه کړه دا اوله دعا مې دا چې ما امت ته بخشش کړي امت خو غلطي خامخا کوي امت نه انسان نه خطا کیږي او دا لویه عظیمه دعا ده چې کله یو سړی هغه ته الله طرف نه بخشش د مغفرت د ګناهونو معاف کولو اعلان وشي دینه غټه خبره بل نه وي چې الله کله سړی معاف کی بس ځکه جرم په موږ تاسو نه کیږي خطا موږ تاسو نه کیږي نو وا دعا یې موږ پیغمبر دا وکړه به درېمه دعا بیا وکړه اللهم اغفر لي امتي یا الله ما امت دې پر بخشش وکړي 2 دعاګانې موږ پیغمبر موږ دې پر وښت او بیا ویلو چې درېمه دعا ما اخرت دې پر شي اخرت کې به بیا الله رب العالمین نه دغه 3 دعاګانو کې ما چې کومه دعا پاتې ده ایوا دعا به الله نه بیا غواړي او هغه دعا به داسې غواړي چې اللهم اغفر لي امتي هغه ځکه به هم خپل امت دې پر د مغفرت او د بخشش سوال کوم نو جمعې پورې باندې خپل پیغمبر باندې درود ډیر زیات کثرت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ما باندې یو ځل درود واستوي یعنی ما دې پر رحمت دعا وکړي درود دیتے ای اللهم صل علی محمد اے الله محمد باندې رحمتونه نازل کی چې کوم څوک د خپل پیغمبر د پاره رحمت دعا کوي الله رب العالمین پاغي کاس باندې لاس رحمتونه نازلوي خپل پیغمبر د پاره دعا غوښتلو کې الله د کاس باندې لاس رحمتونه نازلوي په جمعې پورې باندې خصوصي تور باندې درود شریف کثرت ډیر کول او دریم جمعې پورې باندې سورې کهف تلاوت کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده جمعې پورې سورې کهف تلاوت وکي د پزړه کې الله رب العالمین یو نور پیدا وکي ایمان کې یو طاقت پیدا وکي کې دغه هفته نه بل هفته رسې د جلی فتنه راغله دجال راغله الله رب العالمین به دغه نور په برکت سره د جلی فتنو نه د حفاظت کوي چې کوم څوک جمعې پورې سورې کهف تلاوت کوي او مزدګار نه بعد تر مشام سترګې ډوبېدل وګوري دا یو داسې وخت دی چې په دې کې جمعې پورې باندې دعا قبلېدل ډېر زیات امکانات دي نو جمعې پورې باندې مزدګار نه بعد خصوصي دعا اهتمام کول دا ریز دی چوټې ریز دی پر نه چې موږ په دې کې عبادتونه چټیو دې ریز چوټې مطلب دا وی چې موږ دنیا کورونو نه چټیو کو عبادت ته ځان فارغ کولانه نور ریز کې خاموش کوو څوک ډرایور دا او څوک زمیندار دا او څوک دکاندار دا هر څوک خپل خپل کار کوي دا سه مشتاس د پاره یو موږ مسلمانانو مخکې خدا و چې جمعې چھٹی بوا مارکیټونه و باندې سکولونه و باندې دفترونه و باندې پته ولګیدا چې دا مسلمانانو عبادت لپاره خاص رز اوس هم دا غریز خطا کړه یا هفته پوری چھٹی کوي یا اتوار پوری چھٹی کوي حالانکه د اتوار رز د عیسایانو رز او هفته رز د يهوديانو رز هغه خپل رز احترام کوي مشتاس باندې خپل رز احترام منل ده مشتاس خپل رز احترام نه کوي او کم از کم سړی په ژوندۍ کې دومره فرق راشي چې نور رزو په نسبت باندې دغه رزه کې
سړي عباداتو کې لاندې اضافه راشي. جمعې چې کوم خاص اعمال دي، درود شریف شو، سوره کهف شو او نور د صفایه دغه شیونه، دې اهتمام موږ تاسو کوو. جمعې برکتونه و ان شاء الله موږ تاسو ته نصیب کیږي. الله رب العالمین دا عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.